دا مشران غټان د دې پلاران نیکونه داسې ووهه من خلفهم چې نسی یاد ساتي بیا سو کافر د مسلمان خلاف تور اوچت نه کی دا یاد ساتي لایکی که شعر که د الله د رضا د با دا د قرآن درد د قرآن ترجمه په پښتو په دواړو کې دا سورت انفال د 52 نمبر آیات نوالی تر 58 نمبر آیات پورې مخه ته به ان شاء الله تعالی تاسو ته قرآن امخی د قرآن الفاظ بمخی کتب تو اردو لیکل شوی او په پښتو کې به مولانا مفتی سید شاه صاحب پاکستان کراچی لانڈی توحید آباد کالونی نواز شریف اسکیم के सामने عثمانیہ مسجد नियर लैंडी स्टेशन नियर दाऊद चुरंगी वाले पुख्तो की तर्जुमा हम कई और बरा वगोरा बरा दा पदे के दा चे दिन दा मौलाना मुफ्ती से शाह साहब व्हाट्सअप नंबर हम दे और कता पके जमंग व्हाट्सअप नंबर हम दे हाँ उलमा सरा द खपल हलाल माल ना इमदाद कवल और दागोन द मसाइल तपोस कवल सोच यो मसला ज़द की अल्लाह पाक वता द ज़रूर रकात नफल नज़ियात अजर वर कई څوک د قرآن پاک یو آیات ترجمه صرف ووري عمل په وکي او نکي چې الله پاک ماته په قرآن کې دا فرمایلی دي په دې دومره خبره باندې الله پاک د 10 رکعات نفل نه زیات اجر راکړي ان شاء الله اوس ویډیو اخره پورې ګوره او په لایک کېدو په شیر کېدو الله پاک تاسو ته اجر راکړي خو شیطان نه پریدي لایک کېدو ته شیر کېدو ته شیطان نه پریدي وسه لایک کا بیا بدیر شي وسه لایک کا او شیر هم کوي کومنټ ضرور کومنټ سره کومنټ خورو لګا الله چې کله یو قوم باندې یو نعمت وکي بیا هغه نعمت بدلی نه ترڅو چې دغه قوم په خپل بد عملی وکي نو ځان د دې نعمت نه محروم کی لکه د عرب خلقو د مکی الله ولا هر څه ورګړیو سرداری ولا ورکړې وا د دنیا هر نعمت ولا ورکړیو د شي کمې نو عقل ولا الله ورکړیو فکر فهم پوها سرداری د دنیا نعمتونه قسمه قسم او چې کله الله خپل آخري نعمت احسان راولېګو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شکل کې او هغه خپل آخري پیغام آخري بیان آخري کتاب دا ورکو خودی د مکی خلقو داغه قدرونو کو نا قدری وکړه نا شکری وکړه پاغه ایمان را نوړو نو الله نبی علیہ السلام د مکی نه بوته مدینی ته هغه نعمت دین الله واغس یادی په ایمان را نوړو نو الله توا برباد کړ کله چې یو قوم له الله یو نعمت ورکی او دی نا قدریو کی نا شکری نو الله دې نعمت واخلی دی محروم کی اول کذا بآل فرعون هل ته مراد داو کفروا بیاات الله چې د الله د آیاتونو انکار کی داغي حالت یو شانته د فرعونانو او د مکی مشرکانو دا صفت یو شان دا چې آیتونو انکار وکاو او دلته بیا راوړ کذا بآل فرعون دلته د نعمت ناقدری مراد ده تکذیب د آیتونو او انکار د نعمت والذین اوهغا کافر من قبلهم چې پخوا د دینو کفروا بیاات الله ټول کفر کړو د آیتونو د الله فاخذهم الله بذنوبهم نو نسل دی لرا الله په سبب د جرمونو گناهونو د دي ان الله قوی یقینا الله قوی دے قوت والا طاقت والا زرور شدید العقاب سخت عذاب ورکون کے ذالک دا بیان دا سزا بأن الله لم یکو مغیرا دا ذکر چی اللہ ندے بدلون کے یو نعمت لرا
انعمها علی قوم چې د نعمت کړي په یو قوم باندې حتا یغیروا تر هغه چې دی بدل کی ما هغه حالت بانفسهم چې ځانونو د دې باندې وان الله سميع عليم یقینا الله هر څه اوریدونکو دی په هر څه پوهه دی الله چې کله یو قوم باندې یو نعمت وکي بیا هغه نعمت بدلی نه تر سوچ دغه قوم په خپل بد عملیو کې نوزان د دې نعمت نه محروم کی لکه د عرب خلقو د مکی الله ولا هر څه ورګړیو سرداری ولا ورګړیو د دنیا هر نعمت ولا ورګړیو نسیشی کمی نو عقل ولا الله ورکړیو فکر فهم پوها سرداری د دنیا نعمتونه قسمه قسم او چې کله الله خپل آخری نعمت احسان راولېګو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شکل کې او هغه خپل آخری پیغام آخری بیان آخری کتاب دا ورکو خودی د مکی خلقو داغه قدرونو کو نا قدری وکړه نا شکری وکړه پاغه ایمان را نوړو نو الله نبی علیہ السلام د مکی نه بوت مدینی ته هغه نعمت دین الله واغس یادی په ایمان را نوړو نو الله توا برباد کړ کله چې یو قوم له الله یو نعمت ورکی او دی نا قدریو کی نا شکری نو الله دې نعمت واخلی دی محروم کی ذالک بان الله لم یکو مغیرا نعمتا دا زکا چې الله نه دې بدلون کې احسان لرا نعمت درا انعمها علی قوم چې هغه نعمت کړي په یو قوم باندې حتا یغیروا تر دې چې دی بدل کی هغه حالت چې د دې ده او الله سمیع دے علیم کدأب آل فرعون والذین من قبلهم حالت د دې پشان فرعونانو دے او هغه کافر چې پخوا د دینو کذبوا بیاات ربهم تکذیب کړو د آیاتونو درب خپل اول کدأب آل فرعون حال تا مراد داو کفروا بیاات الله چې د الله د آیاتونو انکار کی داغي حالت یو شانته د فرعونانو او د مکی مشرکانو دا صفت یو شانته او چې آیاتونو انکار وکاو او دلته بیا راوړ کدا بیا آل فرعون دلتا د نعمت ناقدری مراد ده تکذیب د آیتونو او انکار د نعمت کذبوا بیاات ربهم تکذیب کو د آیتونو درب فاهلکناهم نما هلاکل بذنوبهم په سبب د ګناہوں د دي واغرقنا آل فرعون او ما غرق فرعونیان وكل كانوا ظالمين ودغ طول ظالمان ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون یقینا بدتر د ډنګرونا پنځ د الله غدي چې کافر دي فهم لا يؤمنون نمني خبر د الله ایمان نراوړي الذين هغدي عاهدت چتا لوس کړو پیغمبره منهم دی سرا ثم ينقضون عهدهم بیا دی مات ک خپل لوز فی کل مره هر یوزل وهم لا يتقون او دی ځان نساتی د بیلو زینا
ان شر الدواب مخکې هم تیر شوی دی واغینا عوام مرادو عمیان کافر او دلته الله فرمایي بدتر د رنگرونه هغه يهوديان دي بنو قریظه چې تعلیم یافتو پڑھا لکھا خلقو کتاب باندې پویدل او نبی علیہ السلام سره لوز کړو بیا بیروزی وکړه لوزی نبی علیہ السلام سره دا کړو ک تاسو منی مشرکان حملو کی نو موږ ور سره مرګرتیا نه کوو داغي امداد باندې کوو بیروزی وکړه بیا چې کله اونسلې شو نو بیا خپل خطا او غلطی تسلیم کړه چې بیا باندې کوو بیا خندق واقعا چې کله پیښه شو نو بیا دی بیلوزی وکړه نو دلته هغه ذکر کړي یو خو کافر دی نواسیوم بدتر دی او بیا چې بیلوزی کې نو لا بدتر شو ان شر الدواب یقینا بدتر د ډنګرونا عند الله پنځ الله هغه دی چې کافر دی ایمان نه راوړي هغه دی چې لوز یو کو تا لوز کو دی سرا بیا دی ما تون کی دی د خپل لوزونو هر یوزل وهم لا یتقون دی ځان نساتی د بیلوزینا فإما تثقفنهم کچر تتا بیا مندل دغه کافر فإما تثقفنهم کلاس بر شوستا پدی کافرو فإما تثقفنهم کستا قابو کی راغلل فی الحرب پجنگ د میدان کی پیغمبر دی خو تا سره بیا بیلوزی وکړه خو که بیا د جنگ موقع راغله او ستا لاس پې بر شو فشرد نو کر ورکا بهم په سبب د دی من هغه څوک خلفهم چې رستو د دی نه دي فشرد بهم من خلفهم دا ډومبني چې کوم اول صف کې کافر ولاړ دي دی داسې وها داسې کر ورکا تس نسکا چې د دې رستنیو متختی یا فشرد بهم دا مشران غټان د دې پلاران نکونه داسې وها من خلفهم چې نسی یاد ساتي فشرد کر ورکا بهم دی سرا من هغه سوق خلفهم چې رستو د دین دی لعلهم یذکرون خامخ چې عبرت واخلی بیا سو کافر د مسلمان خلاف تور او چدن کی دا یاد ساتي و اما تخافن من قوم خیانتا او کته پیغمبره یرا ساتي من قوم د یو قوم نا خیانتا د بیلوزی کستا خیال دای چې بیا به بیلوزی کوي تا خوش جهاد بند کو قتال دی بند کو لوز دی ور سره کړه دی چې جنگ بنه کو خو کستا دا خیال راځي چې دی بیلوزی کوي و اما تخافن کیر ساتی من قوم د یو قوم طرفنا خیانتا د بیلوزی فمبذ الیہم نو اعلان ورتولیگا فمبذ الیہم دا لوز ولو ورزوا اعلان ورتوکا پیغام ورتولیگا علی سوائن چی برابر شو پدغی خبرا من تاسو سرا لوز کڑیو چی جنگی گو بنا و کتاسو لوز ماتوئی نو بیا زمان طرف نا جہاد اعلان دے ځان تیار ساتی فمبذ الیہم اعلان ورتولیگا پیغام ورتولیگا علی سوائن د برابرای د جہاد ان اللہ لا يحب الخائنین یقینا اللہ دوست نساتی من نساتی هغه چا سره چې خیانت گری ای ماته وګوره ماته وګوره وس شعر کا وس شعر کا بیا بدنیر شي سکه وس شعر کا یا خو خدای پاک